محترم اوریدونکو زه خبریال د پښتونخوا یم. دا وخت زه د پېښور ښار زړه په کیسخانه بازار کې موجود یم او دلته د جشن ازادۍ د ازادۍ ورځې لپاره د هغې د منظرو لپاره چې کوم دی تیاریانې هم شروع دي. د پېښور د مختلفو سترو علاقو نه چې کوم دی د هغه ځای نه خلک راغلي دي. دلته کې باقاعده توګه باندې چې کوم سټالز لګېدلي دي د جنډو سټالز دي. ورسره که تاسو ګورئ نو مختلف قسمه سازو سامان چې کوم دی هغه دلته کې خرڅېږي. د پاکستان جنډې هم دي ورسره که تاسو ګورئ په دې سټال کې هم تاسو ته ښکاري ریبن هم سره دغه ماشومان چې کوم دی هغه هم ولاړ دي. د خپل خوږ هېواد پاکستان جشن ازادي د ازادۍ ورځ د منظرو لپاره باقاعده چې کوم دی سود سودا چې کوم دی اخلي، جنډې اخلي، څوک چې کوم دی دغه شان څوک کوم ماشومان چې کوم دی نو هغه ریبنې هم اخلي. ورسره که تاسو ګورئ نو رش چې کوم دی هغه هم ډېر زیات شوی دی. دا د کیسخانې بازار دی او د جشن ازادۍ لپاره د ازادۍ د ورځ د منظرو لپاره خریداري چې کوم دی هغه کېږي. مختلف سټالز چې کوم دی هغه لګېدلي دي. په مخ باندې باقاعده د پاکستان جنډې جوړولو لپاره دغه خلک هم موجود دي. واړه ماشومان چې کوم دی هغه هم دلته کې تاسو ګورئ هغه هم موجود دي. ورسره چې لوی چې کوم مشران دي، زلمي دي، واړه دي، د خپل خوږ هېواد د دې د ورځې د منظرو لپاره او بیا د خپل هېواد سره د مینې کومه څرګندونه چې کوم دی نو هغه هم تاسو ته قدرمنو اورېدونکو تاسو ته ښکاري. دا کیسخانې بازار دی او کیسخانې بازار دا د که وکتلی شي د تاریخ په پاڼه باندې نو دا ډېر زیات د اهمیت وړ بازار چې کوم دی هغه هم ګڼلی کېږي. قدرمنو اورېدونکو دا نظاره تاسو ته ښایي واړه ماشومان دي او باقاعده توګه باندې د دې لپاره دا وخت د مازدیګر ټایم دی د کیسخانې بازار. که تاسو رش ګورئ نو په رش کې هم ډېر زیاته اضافه شوې ده. دا ټایم داسې ټایم دی چې یو خو ګرمي هم ني او بل خلک چې کوم دی هغه د کورونو نه روزي. بېګاله به په کیسخانې بازار کې داسې په نور چې کوم خیبر بازار دی یا نور بازارونه دي هغې کې به هم د جشن ازادۍ لپاره مختلف پروګرامات هم کېږي. د هغې د تیاریانو لپاره باقاعده توګه باندې که تاسو ګورئ نو دلته خلک چې کوم دی راجمع کېدل شروع شوي دي. وخت په وخت تاسو ته مونږ د دې ځای کې چې کوم پروګرامات کېږي او د کوم د لرو پرتو علاقو نه کوم خلک راځي هغې جشن ازادي څنګه مانځي وخت په وخت تاسو مونږ د دې نه خبرو